बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم आवाज سره راځم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهار دا وخت ستاسو سره د تلاش سره بالانه محمد زادر ور د کور نه نیغ په نیغ ملګرو محمد زادر ور کم چې سلور لوریانې دی یو زوی دی او د دې غره نه به یې ډکې راکوزول، لرګي به یې راکوزول، دیاړي مزدوري به یې کوله د ګردو د مرض او د شوګر د وجې نه. هغه الله تعالی اغستی دی د نن نه 3 کاله مخکې. زموږ د خور واده شوي خو کوټېګرام ته وه، چونکې د هغه د مرګ نه بعد د دوی څه سیله نه وه، څه سبب یې نه و، د دې بچیانو د سر سوری نه و. نو دا اوس راغلي ده او دلته کې د دې خپلو وروڼو چې کوم بیټک دی د میلمستیا د ناستې پاستې ځګې دی په هغې کې اوسېږي. زموږ د دې خور زموږ دا بچیان زموږ سره ناست دي، د دوی په ژوند کې څومره سختې دي. د یتیم اواز نن را رسېدلی دی تالاش سریوالا ته او ګورو چې د دوی د دې ژوند نه هم یو څو کړی ستاسو سره شیر کړو. زموږ سره زموږ خور ناسته ده د محمد زاده بای ټبر او دا بچیان هم ناست دي، دوی نه به یو څو تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم سلام. خورئ دا راته ووایه چې محمد زادر ور د مرګ څونه وخت شو او د هغه د مرګ نه بعد ستاسو دا ژوند اوس څنګه تېرېږي؟ دا لوریانې دي، ستاسو خو د ګټې وټې هم څوک نشته، وروڼه هم تاسو وایي غریبي ده، دا زندګي څنګه تېرېږي او د دې خپلو سختو نه موږ سره لږ وټې ستاسو خو په ژوند کې سختې ډېرې زیاتې وي، خو ستاسو ډېر وخت غیرتمند پښتانه وروڼه دا وخت کې تاسو ګوري هغوی ته تاسو لږ د خپل ژوند نه یو څه کړی ووایئ. زه خو مې چې پلار ورکولی ما نو لکه دا خو د موره یو پاتې شوی و، پلار یې بیا بله ښځه وکړه، هېڅ هم نه و، د ماماګانو کره لوی شوی و، هغه کوډګرام ته واده شومه، بیا مې خپل څه مشین کاوه د هغې سره څه به ده کوله، خپله خواري زاري هم کوله. بیا په هغې کې چې دی د غره نه یو ځای بل ځای دیړي کړي، کله څه کړي کله څه کړي، د هغې نه بیا داسې ګیډي د لاندې بیا چېرته پرېوتی و، بیا بس چالو ګردو یې کار پرېښودو، څنګه وي دوی به ښه شي او دا پلار به یې لکه لږ صحت برابر شي. هغه ایسته کې دغه شو، دا شکر تهی شو، هغې سره دغه شو، دا څلور 3 کاله وشو، څلورم روان دی چې هغه وفات شو. ما ته ډېر زیات غټ تکلیف شو، ولې چې موږ بیا چا په کانډر کې هم نه پرېښودو، موږ خو ایسته کې بیا راواچولو، کډی راواچولې، هر څه یې راله راواچولې، موږ لکه تاسو اوس نه شو ساتلی، ستا سره نارینه نشته، خو اوس د دې ماشومانانو زه ډېر غټ دغه نه شمه کولی. الله ول رزق ورکوي، الله یې پیدا کړي دي، خو دې کلي کې وله جامې پایزار چله یو څو کله بل څوک راوړي، خو نه چې دوی سکول ته لاړ شي. د اوس زمانه کې په وړو خو څو خلک سبق ونه وایي نو هغه به څه وړوکي، ما دغه اوس دس نه کېږي. دا ماشومانان سکول ته ځي خورئ؟ او دا 3 باڼه ځي، خو دغه یو مې سکل کېنولی ده، دا 2 ځي، خو بیا مې ترې راویستل، بیا اوس بیا یې ماما قارېدو ته یې کېنوه، الله به وله دغه ورکوي. دا دې د سکول نه ولې راویستي؟ نو څه نه وو، دوی به لاړل چې رابله جړل به وي، خلک جامې اغوندي، خلک پراټې راوړي او خلک پیسې راوړي، ته موږ له څه نه راکوي. دلته دا داسې یو ځای دی چې په دې کې چې اوړی بجلي پکې نه وي، اوبه پکې نه وي، بیا چې دا وخت شو دا ټول یخنۍ داسې کړي دي چې دا خپې ټولې پړسېدلې دي یخنۍ د لاسه. دا مې راله د وروڼو د ډېرې ځای دی، خو دا لږ ځای راته رابېل کړو چې په دې کې اوسېږه، که تاسو له خدای پاک چېرته یو ځای برابر کړو دا به بیا د دوی ته پاتې شي. او ډېر ښکلی ساتم، د پلار په وخت کې که هغه ګېډۍ خرڅوم خو موږ یې ښکلي ساتلي، خو اوس داسې وخت دی چې بس هغه رانه وفات شو او زه دې ماشومانو ته ناسته یم. ډېر خلک وایي ته به خاوند وکړې، خو زه نه کوم، زه به هم دې خپلو بچو ته ځان زوړ کړم او دوی ته به ناسته یم. ما ډېر ښکلی وخت تېر کړی، اوس راپسې داسې وخت راغی چې هغه زموږ بلکل زما
دلته اډو صدر درک شته نه چې اوس یې دقه بانګې وي دقه دیوال باندې دقه منامخ دقه سړي کراله او نور خس کې هم څه نشته دی. بیا دوه په بغار ملاړ شو چې بیا واړه د شوش کېږي جو ناسې نو چې سړی په ګېډه موړي نو کله بیا هم یخني کېږي نو بیا هم ښه دی که نه نو چې په ګېډه هم وږئ او یخني هم کېږي نو خو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی که نه. دا دیوالونه څه نه وو دا زګیر هلته راکړو نو دا مې د یو ورور د بل ورور په جومات کې چنده وکړله موږ له دا دغه وکړه نو اوس د دې غره نه دا ځناور راکوشي یا څه راکوشي څه نو بیا په هغې باندې تمبه پورې کړه نو موږ په دې چوپال کې راټول شوي خو بس الله ته هم ځان اچولی الله ته هم ځان سپارلی دی بس ناستې نو څه به ووایم د دې لپاره. ښه زموږ سره زموږ د بچنګۍ ناسته ده ثناګل په څلورم کې سبق وایي دې نه مې یو څه تپوسونه کوو. ثناګل بچی څنګه خپل څه نشته بچی خپل نشته خپل هم نشته یو بل راله راکوي او دا خو اوس دومره یخني ته د پلاستیک پیزار پخپو کړي بچې پخپو دي جورابې هم نشته ستا د لوبټو هم داسې دا حالت دی بچې دا چې موږ ګورو نو دا څنګه یخني ډېره ده که لږه او ستا څنګه ده پیزار میزار بوټان نشته جورابې څه نشته جورابې هم نشته بوټان هم نشته او دغه دلته سم یخني د خپې مې دا سمې د خپې مې پړسېدلې او دا یو بل راله جورابې دا څه راله راکړي. ساره بچې څنګه ښایم څوم کې څلورم کې بچې چې سکول ته ځې که نه نو په سکول کې تاسو ته څه مسله یو ځل هم سکول پرېښودو اوس مور بیا داخل کړی پرې هم ښودو ولې اوس بیا ځئ نو څنګه په سکول کې څه مسلې دي څنګه دا ژوند هم څنګه تېرېږي بچې په سکول کې رانه هم کامپیان غواړي هم رانه تور کوټیان غواړي او هم رانه تک تور بوټانو سرمنې هم رانه جورابې نو نشته بچو نشته بیا ورته په سکول کې څه وایي جوهیم وال خو هم د خبرې حل نه دی بچې نن به دې وایي سبا به بیا هغه څه ځې نو بیا څه جوهیم ستاسو د ملګرو خو به بیا هم هر څه ډېر تېر وي هغوی ته چې ګورئ نو خفه کېږئ او خفه کېږو ورته اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې په ژوند کې نور څومره تکلیفات دي بچې د پلار نه بغیر دا ژوند څنګه تېرېږي کله چې په زندګۍ کې د پلار سوری نه وي په سر باندې نو بیا زندګي څنګه تېرېږي خفقان تېرېږي خفه یم پسې اوس زما پلار به غره ته تلو ګېډې به یې راوړو په هغوی به مو وخت تېرېدو او اوس هغه نشته جو هر چا ته خفه کېږو خپل پلار هم نشته جو هر چا ته خفه کېږو سکول ته به څه کې ځې بچې ته خو یې بوټان نشته صادر نشته کم صادر چې تا په سر کړی دی دا کم صادر چې دی که نه دا ماته ښکاري نو هم په دې صادر کې ځې بچې او هم په دې چپلو کې سکول جامې رالچا راکړ په هغې کې ځو او په دې صادر کې ځو سهار وخت یې خو دونه یخني بچې په دې چپلو کې جورابې نشته بوټان نشته صادر نشته سویټر نشته څنګه ځئ سکول ته سکول دی نه څومره لرې دی لرې دی راسم لرې دی په لاره یخني هم ډېره ګنټه مزل کوو چې بیا ځو نو سملي رانه شوي نور د سکول کاپیانې وغیره څه پوره کېږي د کور د مور خو وایي چې د یخنۍ د لاسه یو طرف ته بل طرف ته نهرې نو څه کمې دی بچې په کور کې دا هر څه راته کمی دی هېڅ هم نشته خو لږه ډېره وې چې نور جنکۍ زموږ سکول د کوټیانو دا بوټان واسطه چې مونږ وایو نو چې مونږ ورته هم خفه کېږو هم بیا هم چې میس دو اغوستې او تاسو نه دي اغوستې د یتیم بچي دپاره بچی نشته د سکول د طرف نه یا د بل طرف نه داسې سپړ نشته چې په هغې تاسو ته یا کوټې یا پیزار یا وغیره څه میلاو شي هغه څه تاسو ته نه دي میلاو شي نه دو خو د دې وجې نه ما کښېنولې د سکول ته چې په سکول کې به وله وظیفې مظیفې راځي نو په هغې به نو هغه مونږ د سکولونو له چا نه ده ورکړې وظیفه ستا خو خورۍ څلور لورګانې دي دا اوس درې ناستې دي یو ماشوم دی که نه یوه لور هم بل چېرته هغه خو لمونږ د اریانې د وجې نه مې پلار ترورې راله هغې رانه بوتله وې ته درې څلور نه شي پاللی وې دا بلته یې ماله به ماشومان قلاروي او که مې بیا چاله ورکړله او که مې په خپله کور کې دغه کړله وړی نه به ولیدل نو ما نور نه شو دا د دې پاسه به واړه دي سپلی ایست هم نه خو چې لکه بیماري راشي نو هغه به بیا ته چا ته ووایي چې دا نه جوړوي او چې داسې بنیادم په مخ کې د چا پروت او مړ شي او دغه شي نو څومره دغه خبره ده نو په دغې وجه نه هغې به ولیده وي هلته به وي اوس پته یې نشته دا میاشت دوه وشو چې اډو څه اندازه هم نه ده لګولې چې څنګه ده او څنګه نه ده ولې چې پیسې نشته تللی راتلی نه شم
خپل باندې کوي بیا لوی شو چالای ورکړل جو وردی کې اوس دا لوی دي زه اوس ته دو پازات نشم کولای په ډیر له خپخان ډیر زیات سرازي چې زه دو سبا د جنکو ودونه یا د غینو ولې دا خو ما تناستي نه دا خو بخیر سو غواړي نو چې غواړي نو زما سړی ور پایزار وس نه کیږي د جامې مې نه کیږي نو خپل بچی جو لاس نیولې به چاله ور کوم ځکه چې په دې وس وخت کې خو چا د سینه راکړي خو زمانه به وزي دي ډیر ډیر غټ خپخان راځي او دې غټه جاړه راځي بس چې چا سو وکړه الله دې وللو یو ورځ ورکړي الله دې خوشاله کړي الله رکور دې الله پوره کړي مونږ اس لاس نه رسي بس دقه ناسینو خورای دا څنګه یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن هغه مقصد یې دا دی منشور یې دا دی د دې پروګرام نوم هم دا دی د یتیم اواز هغوی داسې یتیمانانو بچو ته او داسې خویندو ته ځان ورسوي چې د هغوی ژوند د سختو سره وي د دې ماشومانو دا کپړې د دوی د لوبټې د دوی د پایزار هر یو شی بېله بېله سخته بیانوي خو د هغې تنظیم د هغې ملګرو د طرف نه مسافر دي ټول د خپلو بچو د رزق نه یو نونی رالېږل د هغې نه د لوستا یو 50,000 روپۍ در کومه دا چا چې د پیسې رالېږلې خلکو ته هم سوی نه ده الله دې ولدي وزونه ورکړي الله دې غیبانه خزانې ورکړي الله دې نور سپوږمۍ کړي الله دې په وطنونو خواره کړي او د خپل اولاد د خوږو باندې دې الله ماړه کړي او الله دې ولې ډېرې خوشحالۍ اخره د دنیا دواړه ورکړي چې زموږ د سره څوک لاس کوي الله دې بهتره جنتونه نصیب کړي او الله دې د خپل اولاد په خوږو ماړه کړي او الله دې ولې ډېرې خوشحالۍ او عزتونه ورکړي چې څوک مونږ یادوي مونږ د چا په یاد کړي نو الله دې ولې خپل ورځ ورکړي خپل ورځ کې د خپل لمنو لاندې د حفاظت لاندې الله وساتي او خدای دې د سخت نه خبر نه کړي الله دې ولډي خوشحالي ورکړي الله دې دا راتل ایمان په تل کې واچي چې زموږ د غریبانو د ډډرانو څوک په دې ډډه راوخیږي او زموږ څوک تاسو کې نو یا الله ته زه خو چربان پاسم او دانه پلونو منځونه کوم چې یا الله کومنګ څوک یادای نو الله ته یاد کی الله ته یاد کو ته غیبانه خزانه ورکی خو دې عزت سره او د خوشاله او د ډیر ژوند سره په عمر خو ټول روان دي رسې خو چې چا بس ځان نه سو وکړه الله دې ول ورځ ورکی الله دې ډیر خوشاله کی او الله دې روغ لري خپل بچی دې الله تابعداران کی او الله دې ول روغ صحت ورکی الله دې کامیاب کی الله دې ول بچی نصیب کی سنا نو چې مونږ به راځو بلې هفتې له د خیره سره تعالی به د سکول سویټر پایزار کپړې څونه چې هم لګي انشاءالله هر څه به درله وړو د خیره سره ښه او هغه ترګانو ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ ښه ملګرو دا تاسو پروګرام وکتو د تالاش سره مولانا محمد زادارو د کور نه کم چې په دې کې زمونږ د دې خور څلور لوریانې دي یو زوی دی یو لور خپله خپل ترور د لور کړی د چې زه دوی به لویه کې دوی به په تعلیمو کې ځکه چې په دې کور کې د شته چې کم څلور ماشومان دي د دوی هم د رزق داسې حل دی د دوی د کپړو د پیزارو هم دا حل دی تاسو ته مخامخ دی زمونږ دا د ګل په شان بچیان دي د دوی چې کمې څادرې په سر دي په دې یخه یخنۍ کې د پلاستیک په پیزارو کې کور نشته دا دیوالونه ته د جومات په چانده باندې والې شوي دي رونو ورله دا په بیټک کې وړ کې غونته ځای ورکړی په دې یخه یخنۍ کې تاسو لیدی شئ دوی د ځان نه دا سفر راتاو کړی په دې کې د دوی ژوند دی وایي چې په یو بړستن کې ټول راغونډ شوي یو کله چې یخني شي او بل طرف ته بچې په خېټه نهر شي نو وایي ژوند ډېر زیات ګران شي او په هغې کې هم استادان خو د داسې بچیانو نه څادر غواړي لوپټه غواړي چپل غواړي داسې ماشومان به په سلو کې یو ماشوم وي یا به دوه وي نو دا دویم دریم پروګرام دی چې داسې کیس راځي په دې ځای کې زه خپل استاد صاحبانو له یو خصوصي میسج ورکوم زموږ استادان دي موږ د هغوی نه زده کړه کړې ده الله تعالی دې تل عمر زموږ استادان او چې څومره هم استادان دي د هغوی په ژوند کې رڼاګانې راولي ځکه چې هغوی داسې بچیانو له پوهه ورکوي د هغوی نه موږ هم زده کړه کړې نن چې موږ څه وایو موږ د خپلو استادانو نه زده کړه کړې د استاد ډېر یو لوی مقام دی خو زه یم که چېرته په هر یو سرکاري سکول کې استادان داسې یو کمیټې جوړه کړي چې موږ به د خپلې تنخواه نه سل 200 روپۍ را جمع کوو او داسې بچی چې هغه یتیم دی د هغه پایزار نه پوره کېږي د هغه څادر نه پوره کېږي په 1500 تعداد کې به زه چې 10 ماشومانان داسې نه وي نو بدلاو به هم د دې نه راځي اول به موږ د خپل بچي د رزق نه یو نوڼی را شو کوو نو د هغې نه بعد به زموږ معاشره بدلېږي او زموږ داسې خویندې زموږ داسې بچیان به په سرو سترګو نه ژاړي تا خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو د نورو پروګرامونو په شان د یتیم اواز چې کوم دا پروګرام دی امید لرم چې تاسو به د دې بچیانو سره هم خپلې ډېرې خوشحالۍ لرئ زموږ د پاکستان چې څومره غیرتمند پښتانه دي زموږ چې څونه مسافر وروڼه دي الله تعالی دې د ټولو په ژوند کې ډېر راحتونه ډېر برکتونه او ډېرې خوشحالۍ راولي
د اخلاص په پرده چې ورته موږ کله هم اواز کړی نو هغې خلکو هغې کور له د الله تعالی په مهربانۍ سره ډېرې خوشحالۍ ورکړې او امید لرم چې دې کور له به هم ډېرې رڼاګانې د اخلاص ستوري راوړي. الله دې ستاسو په ژوند کې تل عمر رڼاګانې لري او الله په خپل اولاد او په خپل مور او پلار په خپلو بچو باندې خوشحاله لره. ځکه چې کم د یتیم اواز مونږ وړاندې کوو د هغې سره تاسو مرستې کوئ او ستاسو هغه سپورټ دی چې په مونږ کې نور هم جذبه سیوا کوي او مونږ بیا نور هم محنت کوو چې مونږ داسې کورونه را بهر کوو تاسو ته یې وړاندې کوو. د کیمرامین عمر عیاد سره الیاس سهار او د اخلاص پوره ټیم له ورکوي اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.